عزت وحذرو او درم سو کوي دا مدد کوي او سلورم سره دا اتباع کوي دا کوم سنت او طریقه دا پیروي دا هغه کوي دی آیات باندې یو درې کلمه سوچ کو چیرې بس په پیغمبر دی ایمان راوړم خبرو شو کنه دا ټول خبرې پکې بیا ولګي خو سوال پیدا کیږي نه چې بس ایمان راوړو نو وآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئك هم المفلحون یا سرور خبرې شرط وګرځولې نو ایمان بس کافي وګڼه دې خبرې کې ګرځېدو الله تعالی رحمایي وکړه چې دا مخکې خبره وایي الله عنهم اسرهم دی د خلکو غلامۍ نه خلاصوي نو د غلامۍ نه د دې د مخلوق د دې سیکولر نظام نه د شرک او کفر دا جمهوریت چې کوم دی یعنې بنیاد شرک او کفر د خواهشات دي د دې نه ټول خلک تنګ نه دي ټول دنیا په اور کې ولاړ ده که نه نو کوم سړی وایي چې دا سره خلک ملګري کېږي نه نو دنیا لپاره خو ملګري کېږي خو دلته فنا د آخرت ده اصل کامیابي هغه ده نو دا خبره چې راغله ذهن کې الله تعالی بیا رحمایي کولی چې بیا سیرت کې دا خبرې ماته میراوشي ډېرو کافرانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې ده سیرت موجود دی په دې کې او هغه راغلي دي او ریپورټ شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هرم خو لښکر کوو جهاد لزو خو څه کسان دي بیت کړی دی نن ایمان راوړی دی او موږ سره ملګري دې سره څه وکړو فورا یې ګیر کړو راوستل ولې کلابي جومات دی که دا اوس موږ نور څه مسله پېښه نه کېږي هغه چې پېښ شول نو هغه ویل چې موږ د ایمان راوړی دی او نو موږ ته پیغمبر منو خو زموږ ستاسو په دې داخل کې یو فایده ده دا تاسو چې کوم قوم ته خلاف راوځي هغه زموږ هم دښمن دی دا موقع ده تاسو سره ملګري ده بیا محمد رسول الله صلی هغه خلک حواله کړ چاته چې بھائی کنټرول کې وساتئ استعمال یې کړئ خو زموږ نظم کې وي خپل نظم کې واغستل او لاړل استعمال شو دغسې شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله دې 13 صدۍ کې اوس 1920 کې ګاندي یعنی هغه یو اعلی شخصیت و سیاسي لحاظ سره او محمود الحسن رحمت الله علیه دا هغه شخصیت دی چې د دیوبند تیږه ده ایښې ده او لومړی مدرس پکې دا دی او اصلي مالټم ورته وایي چې د هغه د دې مشن دپاره هغه یو تحریک چلولی او په کعبه کې چې دی د کعبې اولي امام چې کوم دی ګیر کو دا اوس چې حسین د دې کړ حسین هغه نیکه ورو نیکه او ګیر کو انګرېزان له ورکړو چې ستا باندې دا دی دا ستا نظام نه مني نو دا ګاندي چې دی د هغه خپو باندې به پرېوتو او خلافت کې ورسره ملګرتیا کړې وه خلافت نظام لپاره ګورې دا باندې تاسو که سیرت خو دا موږ نه پټ ساتي خلک که نه تاسو که هغه وخت خبرې راولئ نو اینده وخت خپل بچي ته وایي چې بچیا په خلافت باندې سر ورکړه ما درته پی پخلی دي که شان لګېدلی وي ګورې اینده وخت خپل بچي ته وایي ولې چې هغه هم د انګرېز د دغه نظام نه تنګ لکه اوس که دا تنګ دی چې لږ اواز وکړي چې وایي غلامي نه غواړو موږ ازادي غواړو موږ د خدای پاک بندګانو د مخلوق نه یو او ظلم دی زیاتی دی هر سړی ویره ورڅخه خبره وکړه او سره ملګری کېږي نو ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون دا سړی کامیاب دی ولې عزت خو ایمان خو یې رانوړو خو عزت او مدد خو یې مشرکانو هم وکړو ګاندي خو ایمان رانوړو خو د شیخ الهند سره د خلاف د انګرېزانو ولاړو که نه نو دا خبره دا سړو خبرې ځکه شرط دي چې دی به ایمان راوړي نو آخرت کې به کامیابي دی د دنیا خو ځان له دنیایي شی دی دا خو هر چا ته پیدا ده یو نظام نه وي به ده ته مشوره هغه کامیابي چې ده د آخرت ده دا یاد ساتئ دې کې دا تعظیم چې کوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې دا اوس په مونږ کوم سټیج کې وو چې دا خبره مونږ ته مخې ته راشي یاد ساتئ په دنیا کې 32 تهذیبونه تیری دی او راپریوتی دي اوس په دې وخت کې انقریب 2 پاتې دي او هغه شیطان نظام وخوړ راپری یو مسلمانانو تهذیب دی او یو چاینا دی دا لګیا دي بس مېده کوي خو کېږي نه خبره هغې سره په دغه حساب کې نه کېږي نو یو تهذیب چې پوره کېږي نو ګورې یاد ساتئ دا د یو شخصیت په بنیاد باندې کېږي او چې راغورځېږي نو د هغې طریقه بیا دا ده چې اول د هغه شخصیت کوم شریعت دی کوم نظام حیات دی کوم کار دی هغه معطل دي ختم دي
لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کوم توحید روان دی دا دویمه مرحله کې دی ګورئ لومړۍ مرحله سر شوې ده هغه شیطاني قوتونه بالکل سر کړې ده او هېڅ مزاحمت یې کې نشته او دغه بیا واقعه ده چې د هغه شخصیت هغه هیرو هغه شخصیت هغه چې معاشرې رخ یې بدل کړی دی او انسانیت دپاره رحمت للعالمین چې ورته وایي نو د هغه اصول چې کوم دی هغه خوښي چېرې دا دې وخت نه دی دا چې کوم دی دا دي خلک کې ورو بس هغه شیطاني نظام لګه دی واقع څو ګوره که څو یاره دا د شریعت وخت نه دا د کفر وخت دی دا خو څومره موږ درنه خبره کوو او یاره شریعت خو یاره زموږ څه مجبورۍ نه دي نو د دې کفر نه مجبورېږي نه د هغې نه مجبوره شوې دا ګوره د کفر خبرې دي د رحمت دین دی د سهولت او د راحتونو دین دی نو دا ده چې اول هغه شی ختم کړي نو ګوره ستاسو د دنیا په نقشه وګورئ صرف افغانستان کې که لږ څه وي وه باقي په ټوله دنیا کې یو ځمکه باندې د خدای شریعت نشته هغه د محمد رسول الله صلی اصول نشته ظلم او زیاتۍ او جبر لګیا دی روان دی او شیطان په دې باندې هغه مطمئن شوی اطمینان راغلی دی خو لږه خطره ورسره شته ولې چې دا د محمد رسول الله صلی ویضع عنهم اسرهم هغه توق د غلامۍ هغه خبره خدای په خپله غلامان شوي دي خو هلته د هغه تعظیم یې پړه کې دی نو شیطان وایي ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب شرار آرزو دی امت نه زما خطره دا چې کوم وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دننه په دې خاوره کې یو شراره یو سپرغۍ پرته ده اصل چې الله حاکم دی الله د حکومت حاکم الله دی حقدار هغه دی دا چې کوم دی نو ماته د دینه خطره ده اور خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ لکھ خال دی جو اشک اظہارگاہی سے کرتے ہیں ظالم وضو شیطان تو ظالم ہوئی ولی داغه دپاره دی که نه داغه دپاره ظالم دی چې دلته هغه خواري وکړي وراشي دا خبره وکړي او بیا د شپې راپاڅي دلته ژاړي چې یاره به د دې کفر شرک نه خلاص کړي یا د دې ظالمانو تحت مشکا مو جوړی یا د دا امت مسلمه را بیدار کړي چې د دې ظلم او زیاتي نه خلاص شي او ټوله شپه په ژړا تېر کړي شیطان مې زما ملا یې ماته کړه ځکه چې زه خو داسې کوم خو دا خار خلک شته نو دوستانو دا اوس د محمد رسول الله صلی الله هغه توحید هغه نظام چې کوم هغه ختم شوی دی اوس دا ده چې د دې خلکو په زړه کې خو یو جذبه شته نو د هغه د توحید لپاره مختلف څیزونه کوي او ګورئ مونږ که سوچ وکړي ژور نو زه ورسره ټول کار څه وګورئ نو ګورئ مونږ د هغې حصه جوړ شوي وو هغه دا ټول تعظیم چې لرې کوي نو څه دپاره لرې کوي دې دپاره چې دا وخت د محمد رسول الله د شریعت او د دین نه دی دا وخت د دې دی او بل الفاظو کې زه په پښتو الفاظو کې څنګه ویم پیغمبر حکومت له دې راغلی هغه د حکومت کار دی دا خو د دنیا کار دی نو دې څه مطلب شو شیطان هم دا وایي زه هم دا وایم خو هغه په بل انداز وایي په بل انداز وایم د خلکو موږ بل په اړو په اړو نو داسې چې کوم دی اوس دا تعظیم د زموږ د زړه نه وباسي نو دې دپاره څه کوشش دی دې دپاره منکرین حدیث دې دپاره تحریف حدیث سنت دا چې سنت دې بدل کړو دا او یا حدیث بس دا خو زمین دې دا صحیح صاحب دی د حدیث په اړه کې تاسو کله لله تاسو کوجه محاضرات حدیث تاسو ګورئ دا کتاب بازار کې ملاويږي چې دې خلکو سره قرباني کړې ده دا د دنیا په تاریخ کې صرف دغه خلکو چې داسې حساب د محمد رسول الله صلی سیرت او حدیث په داسې ترتیب کې کړی دي او د دې دغه لپاره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوډیفایډ چې کوم فقہ جوړ کړی دا څنګه چې د فلګي د فسګي داسې کوډیفایډ د فقہ جوړ کړی دا چې هغه وو کې جوړ کړی اوس ضرورت راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی حدیث یو د ولې دا تعبیر رسالت تر قیامت وایي نو دوستانو دا تعظیم چې کوم دی نو په دې باندې دا تعظیم اوس ختم کړی دی ګوره دا تعظیم خبره مې تاسو ته وکړه که نه دا ګیره پټکې دا د کوم ځای نه راغله داسې کسانو هغوی دنیا کې ظالمانو طاغوت ختم کړ او یې سرنګون کړ او انسانیت یې د ظلم نه خلاص کړ نو دا کلچر شو ته وګوره په هر یو مذهب کې ګیره ساتي داسې وګوره د موضوع تک ځان له
ټوپۍ ده او یو جاکټۍ ده داسې د ګاندیزان